السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته غیبی مدد میلو شو. عمران خان چې څه غوښتل هغه کېدو واله دي. څنګه د الیکشن لاره همواره شوه. د آرمی چیف جنرال عاصم منیر په یو ډیر اهم معامله کې یو ډیر اهم کردار مخې ته راغلی دی او څنګه عمران خان چې څه ویل نه هغه 100% رښتیا ثابت شو. آی ایم ایف په کومو شرایطو باندې پاکستان ته قرضه ورکړې ده او اوس د آی ایم ایف معاهدې نه د دې خلکو چې کوم منافقت دی هغه مخې ته راغلی دی او په دې منافقت کې خاص کر صحافیان د ټولو نه مخکې دي. په دوبۍ کې کم یو پلان تیار شوی دی او څنګه دا پلان د جوړېدو نه مخکې ناکامه شو. دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو ته مخې ته ږدم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو لایک هم کړئ، کمنټ هم وکړئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې څنګه عمران خان ته یو غیبي مدد میلو شو او د الیکشن چې کومه لاره ده هغه څنګه همواره شوه او آی ایم ایف پاکستان چې کم طاقتور خلک دي هغې ته کم یو شرط مخې ته ایښودی دی. لاول راځو د آی ایم ایف معاهدې طرف ته او دې خلکو به مخکې څه وی چې کم ټایم کې د عمران خان حکومت او اوس دا خلک څه وی او څنګه دوی اوس هغې ته خوشخبري وی چې یاره ټول قوم ته د مبارکباد وي چې موږ ته قرضه میلو شوه. آی ایم ایف چې معاهده کړې ده هغې کې دا شرطونه مخې ته راغلي دي. ذرایع دا خبر ورکوي چې یاره کومه انټرنیشنل کمیونټي ده هغې ته دا باور ورکړی شوی دی چې موږ به چې کم الیکشن دی هغه به د آئین مطابق کیږي او الیکشن به نه رستو کیږي. اوس حکومت له د مارچ پورې ټایم ورکړی دی او آی ایم ایف چې دی نه هغوی ته دا یقین دهاني شوې ده چې کم راتلونکي حکومت راځي نه هغې سره به بیا آی ایم ایف چې کم معاملات دي هغه مخکې ته بوځي. په مهنګایۍ کې به ډېره زیاته اضافه کیږي. د 300 ارب روپو مزید ټیکس چې دی نه هغه به لګولی کیږي. د پټرولیم چې کومه لیوي ده هغې کې به اضافه کیږي او بیګا خو د ډیزلو په قیمت کې 7.5 روپۍ اضافه د مخکې نه وشوه او د ګیس چې کم قیمت دی هغې کې به هم اضافه کیږي. د بجلی چې کم قیمت دی هغې کې به هم اضافه کیږي او د مهنګایۍ یو نوی توپان به مخې ته راځي او دا معاهده چې ده نه دا صرف د 9 میاشتو دپاره ده او 3 ارب روپۍ به آی ایم ایف پاکستان له ورکوي او دا 3 ارب روپۍ به په 3 قسطونو کې ورکوي، یعنی دا پیسې به په یو ځل باندې نه ورکوي. اوس کو چېرې راتلونکي حکومت راشي څنګه چې آی ایم ایف ته دا باور ورکړی شوی دی چې یاره الیکشن به په ټایم باندې کیږي، د آئین مطابق به کیږي، نه چې کله راتلونکي حکومت راشي نه هغې سره به چې کوم معاملات آی ایم ایف هغه به مخې ته بوځي ځکه چې دې حکومت له صرف یو قسط ورکوي یعنی د 1 ارب روپو. او که چېرې الیکشن ونه شو یا چې دوی کوم سوچ دی چې یاره یو یا 2 کالو دپاره موږ ایمرجنسي ولګو او دا حکومت چې دی نه ده د دې چې کوم مدت دی هغې کې اضافه وکړو دا پلان هم د دوی ناکامه شو ځکه چې آی ایم ایف په بیا هغې حکومت سره یا کو نگران حکومت راغی نه هغې له بل قسط نه ورکوي. نو اوس ځکه الیکشن کول د دوی مجبوري جوړه شوې ده ځکه ما تاسو ته ووی چې عمران خان ته یو غیبي مدد میلو شو. عمران خان چې څه ویل هغه کېدو واله دي او عمران خان ماینس کول کومو خلکو چې وی چې موږ عمران خان ماینس کوو هغوی چې کوم ټول پلانینګ دی هغه مکمل ناکامه شو. د دوی دا پلانینګ و چې یاره موږ به په مزه مزه عمران خان ماینس کو، ډېر ټایم به واخلو، ټیکنوکریټ ګورنمنټ په راولو، نگران حکومت په راولو. خو چونکې دوی سره ټایم لږ دی نه یا خو به د عمران خان ماینس کول لپاره چې کوم کوششونه دي یا به هغه تیز شي. خو دې ټایم کې د ټولو نه چې کوم مین سوال دی هغه دا دی چې آیا د پاکستان عوام به دا هر څه چې دي نه دا به قبلی او که نه، دا د ټول نه غټ سوال دی. او اوس د دې خلکو چې کوم هغه منافقت دی هغه زه تاسو ته مخې ته ږدم چې کم ټایم کې عمران خان آی ایم ایف سره معاهده کړې وه نه هغه ټایم کې به دې خلکو څه وی او اوس دوی څه ویل دي. اوس دوی دا وایي چې یاره دا د قوم دپاره خوشخبري ده او په اختر کې دا یو غټه خوشخبري ټول قوم ته میلو شوه. مریم نواز دا وایي چې موږ آی ایم ایف طرف ته نه ځو بلکې آی ایم ایف په خپله دلته راواړو او هغوی ته به پاکستان حواله کوو. دی د عمران خان په حکومت کې وي او د دوی پارټۍ دا موقف و چې یاره حکومت چې دی هغې ملک آی ایم ایف باندې خرڅ که، آی ایم ایف غلام یې جوړ که او موږ د دې غلامۍ نه او د دې حکومت نه اعلان بغاوت کوو، د دوی خلاف بغاوت کوو. او بلاول بوټو چې کوم آی ایم ایف معاهده وه هغې چې کوم کاغذات دي هغې په قومي اسمبلی کې شلولي چې یاره پاکستان چې دی نه هغه دوی په آی ایم ایف باندې خرڅ کړ. سلیم صافي ټویټ تاسو وګورئ مخکې څه وی او اوس څه وی. اسما شیرازي ده د هغې ټویټ تاسو وګورئ مخکې څه وی او اوس څه وی. او په دې ټولو کې د ټول نه زیات منافقت چې دی نه دې صحافیانو کړی دی او په صحافیانو کې بیا د ټولو نه زیات چې کوم منافقت کړی دی هغه انصاري صاحب دی هغه د ټول نه زیات منافقت کړی. مخکې وی چې آی ایم ایف باندې پاکستان خرڅ شو او اوس وی چې یاره دا د قوم دپاره یو خوشخبري ده. زه په دې باندې بخښنه غواړم چې زه داسې الفاظ استعمالوم خو یاره دې کې لکه څه لاجیک نشته. مخکې دوی څه وی او اوس څه وی نه د دې نه خو دا پته لګي چې یاره دا صرف منافقت دی.
د جنرال عاصم منیر یو ډیر اهم کردار مخې ته راغلی دی او عمران خان چې څه وی نه هغه 100% ریښه ثابت شو. هغه څنګه هغه ستاسو ته مخې ته एकदम بیګا وزیر اعظم قوم له خوشخبری ورکړه چې یاره ټول قوم مبارکباد مستحق دي چې مونږ ته قرضه میلاو شوه. نو هغې کې هغه دا ووی چې یاره دا ټول کوششونه چې دي نه دا چې کوم IMF سعودي عرب نه مونږ قرض واغشته یا د UAE نه په هغې کې د پاک فوج چې کوم سپه سالار دی جنرال عاصم منیر نه هغه په دې قرض اخیستو کې ډیر اهم کردار ادا کړ او چې کوم IMF سره زموږ معاهده شوې ده نه دا یو ټیم ورک دی. یعنی دې کې هم د هغه چې کوم کردار دی هغه ډیر اهم دی. یعنی په دې معامله کې هغه خپل کردار ادا کړ ځکه چې مونږ خو نااهل یو مونږ له IMF قرضه نه راکوله خو چونکې آرمي چیف پکې کردار ادا کړ نه ځکه مونږ له IMF او سعودي عرب او UAE قرضه راکوله. نه یعنی عمران خان چې څه ویلي 100% رښتیا شو. عمران خان دا وی چې دا د نااهله خلکو ټوله ده. یعنی دین دا ثابته شوه چې دوی دونه نااهل و چې IMF سره معاهده نه کوله. نو چونکې آرمي چیف جنرال عاصم منیر پکې کردار ادا کړ بیا دا معاهده وشوه او د دې تصدیق په خپله باندې وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په خپل خطاب کې کړی دی او IMF سره چې کوم معاهده شو دا ټیم ورک دی او پاکستان کو چیرې دیوالیه شوی نه بیا به ما خپل ځان نه ماف کو. نو اوس دلته د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب نه دا سوال کول پکار دی چې پاکستان دې خده پورې چا راوسته دې کې د چا کردار دی هغه کردار څوک دی. او وزیر اعظم شهباز شریف چې دی نه قوم ته خوشخبري سونه وکړه چې قوم د مبارکباد مستحق دی چې مونږ ته قرضه میلو شوه. په دوبۍ کې کم یو پلان جوړ شوی دی او څنګه دا پلان د جوړېدو نه مخکې ناکامه شو. په دوبۍ کې دا پلان جوړ شوی دی چې وفاق چې دی هغه به نون لیگ سره پنجاب هم نون لیگ سره وزیر اعظم هم د نون لیگ وي سند چې دی هغه به پیپل پارټۍ سره او صدر به هم د پیپل پارټۍ وي. نواز شریف چې دی هغه به واپس راځي او په وفاق کې به هم د پاکستان پیپل پارټۍ پورا حصه وي. اوس دا پلان څنګه ناکام شو؟ دا پلان داسې ناکام شو چې د دوی کم هغه پلان او چې یاره موږ به دا حکومت له لږ شان زیاتې ورکو. د IMF چې کوم معاهده اوس شوه په دې کې چې کوم شرط مخې ته راغلی دی او ذرایع دا خبرې ورکوي چې یاره هغه شرط دا دی چې الیکشن چې دی هغه به د آئین مطابق کیږي په ټیم باندې به کیږي. نو اوس د دوی چې کوم دا پلان دی دوبۍ پلان دی ذرایع چې کوم خبر ورکوي نه هغه پلان د جوړېدو نه مخکې ناکامه شو. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.